بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ مائکرو آرگینزمز جو ہوتے ہیں ان کے کچھ نقصانات ہوتے ہیں اور کچھ فوائد ہوتے ہیں۔ ان میں آج ہم ڈسکس کریں گے، بات کریں گے ان مائکرو آرگینزمز کے بارے میں جو کہ نقصان دینے والے ہیں۔ عزیز طلبہ، نن بمونگا تاسو سرا د آغا مائکرو آرگینزمز بارے کی خبر کو چه هغه نقصان ورکوونکي وي۔ تاسو ویلو چې په دغه مایکرو آرګینزمز کې وایرسز دي موږ سره، او دغه رنګې بیکټیریاز دي، او دغه رنګې موږ سره فنجائی ده۔ پہلے سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ مائکرو آرگینزمز کے تو ایسے بہت سے قسمیں ہوتی ہیں، لیکن وائرسز، بیکٹیریا اور فنجائی کے بارے میں آپ نے پڑھا۔ آج ہم اس سبق میں وائرسز، بیکٹیریا اور فنجائی کے نقصانات کا تذکرہ کریں گے۔ نننی سبق کے وہنگا دو وائرسز اور دغه رنگی بیکٹیریا اور فنجائی مبارکی دا حقیق نقصانات کو چیر دا انسانانو لا، زناورو لا اور بوٹو لا سے قسم نقصان ورکی دا دے بارے کے وہنگا نن تاسرا خبری کو پدې کې په لومړني نمبر باندې د وایرسز نقصانات موږ ذکر کوو۔ دا وایرس موږ تاسو اورېدلی وي چې دا وایرس دی، موږ ته په اسانو الفاظو کې جراثیم وایو۔ څه ورته وایو؟ جراثیم ورته وایو۔ نو د دغه جراثیمو انساني جسم کې او دغه رنګې په ځناورو کې چې کومې بیمارۍ پیدا کړي، نو هغې کې لومړنی هیپاټایټس ده۔ هیپاټایټس ته موږ په پښتو کې زیړی وایو، تور زیړی، یو عام زیړی وي، یو تور زیړی وي۔ تاسو به دا خبر اورېدلي په خپل کورونو کې اکثر دا یو ټیم داسې چلېدلو چې دا وبا شروع شوې وه، او د ډېرو کسانو دا هیپاټایټس بي او سی دا شوي وه۔ نو دغه هیپاټایټس اے بي سی چې کوم دی، نو دا جوړېږي د وایرس د نقصان نه۔ د وایرس چې کوم جسم کې ورننوځي، د جراثیم د هیپاټایټس نو انسان بیمار شي، ټیسټ وکړي، نو هغه ټیسټ کې راوځي چې د پلان کې الګ چې کوم دی، نو سړي د هیپاټایټس دی، تور زیړی شو، صحیح شو جی۔ د هغې لپاره بیا ویکسینز وي، نو هغه د جسم په د جلد کې سرمنه کې هغه وهلی شي، 6 میاشتې کورس وي، او داسې ډېره موده کېدی شي، په دوایانو په شکل کې هم وي، حکیمي علاج هم د دې کېږي، هومیوپیتھک هم د دې علاج وي، او ایلوپیتھک کې دا ډاکټري دا چې کومې ستنې وښي، نو دغه کې هم د دې علاج اوس موجود دي، شته دي، او ډېر خلک د هغې نه صحتمند شوي دي، دغه جراثیم مړه شي، دغه کس بیا صحتمند شي۔ دویم نمبر باندې راځي فلو۔ فلو مونږ تاسو دا نزله او زکام چې کوم دی، پوزه بهیږي او زکام وي، اندوشي راځي، پرنجي چې ورته مونږ وایو، نو دا جوړي هم وایرس د جراثیمو نه کېږي۔ لکه دې ورځو کې به تاسو خیال کړئ د دې وړو پوزې بهیږي او ټوخې وي، او دغه رنګې چې کوم دی، نو اندوشي کې زکام وي، نو دا هغه فلو مرض دی، دا د وایرس نه جوړېږي۔ بل چې کوم دی، نو پولیو ده۔ پولیو به تاسو کتلي وي، ماشومان وي، ماشومانو کې دا ډېر وي، خپې کږي، لاسې کوږي، په ډانګونو باندې ګرځي، او کور په کور به تاسو لیدلي وي، حکومت د طرف نه څه موده بعد هغه یو پروګرام شروع شي، ماشومانو باندې ګرځي، د 5 کالو چې کوم ماشومان دي، خوله کې ورله ساس کېږي، نو دا د دغه وایرسو چې کوم مرض پیدا کړي، نو د هغې د مخنیوي لپاره د پولیو قطرې په خوله کې ورکړي چې دې سره هغه بیماري ختمه شي، دغه جراثیم ختم شي، نو دا هم د وایرسز د وجې نه کېږي۔ بل چې کوم دی، نو کووډ 19 دا اوس چې کوم وچلېده، 3 کاله 19 کې را شروع شو، او تر اوسه پورې د هغې کیسونه راځي، بیماران ډېر خلک د هغې نه مړه شو، نو دا کووډ 19 دا هم د وایرسز نقصان دی، د وایرسز نه دغه کووډ 19 هم جوړېږي چې ډېر خلک هغې مړه کړل۔ او بل چې کوم دی، نو میزلز دی موږ سره، خسره ده، عام طور شري چې ورته موږ وایو، شري په ماشومان وخوري چې دا ټول جسم یې دانې دانې شي، خسره هم دغه شري په انسانانو باندې چې کوم دی، ماشومانو باندې راځي، او هغې له ماشوم ډېر زیات بیمار شي، مخ نه دانې راوځي، د سترګو سره یې پاکې د سترګو باڼو سره، او ټول جسم باندې وړې وړې دانې چې کوم دی راوځي، نو دې ته مونږ خسره وایو، خسره میزلز ورته وایو، او پښتو کې ورته مونږ شري وایو عام طور. د دې علاج شته، دوایانې خلک کي د هغې سره ټیک کېږي. دا مونږ سره
د وایرسز نقصانات د وایرسز نه پیدا کېدونکې بیمارۍ د جراثیمو نه چې کومې بیمارۍ پیدا کېږي هغه تاسو ووایي. دویم نمبر کې بیکټیریا ده. بیکټیریا هم دا هم به مایکرو ارګانیزمز کې راځي. دې ته به مونږ جراثیم وایو خو دا د دې خپل نوم دی بیکټیریا. صحیح شو؟ نو بیکټیریا په انسان کې څه مرضونه پیدا کړي؟ نمونیا. نمونیا ماشومانو کې هم ډېره وي. دا کم نومولود ماشومان د څلورو میاشتو شپږو میاشتو کال پورې ماشومانو د هغې دا جسم ټول خوږېږي، سینې خرابوي او دا جسم یې برېښېدلي. زموږ خلک ویل دي برېښېدلي د تبه یې ورسره او بیا برېښونو پسې ګرځي. په دې سینه والا کور کې علاج خلک کړي نو په دې سینه باندې والا هګۍ ولګي، دا جسم ورله وتړي، سینه والا وتړي، ټوخي یې وي او زکام یې هم وي او ټول جسم باندې تبه وي او دې د هغې په وجه باندې ټول دې خوږېږي دا ماشوم او جاړي هر ټایم کې بې ارامه وي. نو دا هغه نمونیا د بیکټیریا د وجې نه کېږي. زړو کسانو کې چې کوم د ډېر عمر باباګان دي هغوی ته هم د یخنۍ د وجې نه نمونیا کېدی شي، سینې ډېره خراب وي، بریښونه یې شي، خلک به د بریښونه وي. نو هغې ته مونږ په دې دا د بیکټیریا نقصان د بیکټیریا دا مرض پیدا کړي نمونیا. بل چې کوم دی نو ټایفایډ دی، میادي تبه ورته مونږ وایو. اورېدلي تاسو که نه؟ هلکه وي د ده میادي تبه شوه نو 14 ورځې 15 ورځې د هغې تبه چلېږي. عام طور باندې د ماشومانو کې هم کېدی شي، لویو کې هم کېدی شي، زنانو کې هم راځي او نارینو کې هم راځي دا بیماري. دا د بیکټیریا د وجې نه پیدا کېږي. بیا د هغې د علاج دپاره دوايانې انټي بایوټیک چې کوم دی نو هغه استعمالېږي چې د هغې د وجې نه دا میادي تبه په کنټرول کې وي. دې په وجه باندې انسان باندې تبه وي، وجود یې خوږېږي او بعضې ټایم ورله ساړه هم کېږي او زړه یې تنګ وي. نو دا اثرات د ټایفایډ دي، د میادې تبې دي، دا د بیکټیریا د وجې نه جوړېږي. بل چې کوم دی نو موږ سره ټیوبرکلوسس دی چې تاسو ورته ټي بي وایي، ټي بي او د دې علاج هم ممکن دی کېږي علاج نن سبا. نو دا هم د بیکټیریا نه پیدا کېږي ټیوبرکلوسس چې موږ ورته ټي بي وایو. انسان په دې پېپړو باندې زخم جوړ شي، د هغې بیا چې کله بلغم هغه ټوخېږي او بلغم کې نو په هغې کې ترې وینه راځي. نو دا د دې هغه علامه ده چې د ټي بي ټسټ وشي نو د ده په ټي بي بیا. دا شو موږ سره د بیکټیریا مرضونه چې د بیکټیریا د وجې نه دا مرضونه جوړېږي. بل موږ سره فنجای ده. فنجای د انساني جسم باندې هم نقصانات پیدا کړي او دغه رنګې ځناورو کې هم بیمارۍ پیدا کړي او په بوټو باندې هم بیمارۍ پیدا کړي. انسانانو کې رنګ ورم یو بیماري ده چې موږ ورته سپوڼې وایو په خپله ژبه کې. سپوڼې په دې جسم په دې سټ باندې راخېږي، په دې لاس کې یو ځای کې تاسو به خیال کړئ داسې ګول دایره کې هغه څیز روان وي، داسې دانې دانې نرۍ نرۍ دانې وي، کیدلې تو کړي وي داسې چاپېره. خیال مو کړی دی که نه؟ دا سپوڼې دي او دې ته په انګریزۍ کې موږ رنګ ورم وایو. دا د فنجای د لاسه جوړېږي، دا د فنجای د نقصان د وجې نه. یو چې کوم دی نو موږ سره ایتھلیټس فوټ دی. ایتھلیټس فوټ دا ګروتونه پاتې شي، د پښو ګروتونه به خیال کړي سپین یا سره پاتې شي، د دې ګوتو نه لاندې دا ګوتې دا بیا خوږېږي او سوځي. پښو کې دا اکثر په دې موسم کې ډېر کېږي. موږ ورته وایو لکه د ده پښې تودې سړې شوي دي. خیال مو کړی دی که نه؟ نو دا د فنجای نه جوړېږي. بل چې کوم دی نو موږ سره سمټ یو بیماري ده او اردو کې هغې ته کالک وي. کالک پښتو کې موږ سوځېدلې تخم. تاسو به خیال کړي وي غنم دانه راخطي وي که نه، غنم بمبلې نو نور غنم سم وي، د هغه یو غنم پکې تک تور وي، یعنې داسې دغه والا ورکړي ټینګلی والا ورکړي که نه ویې څنډې نو هغې نه هغه داسې لوګي غونته تور پاسي، بور غونته جوړ شوي وي. نو دا هغه سمټ دی. او بل چې کوم دی نو رس دی. رس تاسو به خیال کړي وي زنګ خو پېژنئ که نه؟ خاورو کې یو شي پروت وي او نمي ورته ورسي لوندوالی د هغې د وجې نه هغه زنګ شي. نو دا د فنجای د وجې نه کېږي. ٹھیک شو؟ ہم نے وائرسز جو بیماریاں پیدا کرتی ہیں ان میں ہیپاٹائٹس یہ وائرس کی وجہ سے لگتی ہے، فلو زکام ہوتا ہے، چھینکیں آتی ہیں اور زکام ہوتا ہے تو یہ وائرسز کی وجہ سے ہوتا ہے. پولیو وہ مرض ہے، آپ نے دیکھا ہوگا لنگڑا پن ہوتا ہے اس میں، بچوں کے ہاتھ یا پیر وہ مڑ جاتے ہیں اور ان میں لنگڑا پن آ جاتا ہے تو یہ وائرسز کی وجہ سے ہوتا ہے. دوسرا کووڈ-19 جو ساری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا اور بہت نقصانات اس کی وجہ سے ہوئے تھے، بہت سے اموات ہوئی تھی اور حکومت نے بھی اس کے سدباب کے لیے ویکسین تیار کی اور پھر مفت تقسیم کی. تو ابھی یہ بیماری تقریباً کنٹرول میں ہے. یہ بھی وائرس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے.
دوسرا جو آخری ہے میزلس خسرہ جسے ہم کہتے ہیں، جسم پر چھوٹے چھوٹے دانے بچوں کے نکل آتے ہیں اور بچوں کو بخار ہوتا ہے، تیز بخار ہوتا ہے، تو یہ وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح بیکٹیریا کے بھی نقصانات ہوتے ہیں۔ بیکٹیریا میں نمونیا، یہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے، جانی پہچانی بیماری ہے، بچوں میں ہوتی ہے، بڑے عمر کے افراد میں بھی یہ بیماری ہوتی ہے۔ اسی طرح ٹائیفائڈ، میادی بخار جسے ہم کہتے ہیں، یہ بھی عام طور پر پائی جاتی ہے، یہ بیماری یہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ٹیوبرکلوسس جس کو ہم ٹی بی بھی کہتے ہیں، اور مفت تشخیص آج کل پاکستان میں اور بہت سے ممالک میں اس کی مفت تشخیص ہوتی ہے، یعنی اس کا مفت علاج ہوتا ہے، یہ بھی بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اینٹی بایوٹک استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ بیماریاں کنٹرول ہوتی ہیں۔ پھر آخری نمبر پر فنجائی، یہ جانوروں میں بھی نقصانات پیدا کرتے ہیں اور اسی طرح انسانوں میں بھی پیدا کرتے ہیں، اور دوسری چیزوں میں بھی یہ نقصانات پیدا کرتے ہیں، پودوں میں بھی، جانوروں میں، پودوں میں، انسانوں میں یہ بیماریاں پھیلاتے ہیں۔ پہلی بیماری اس میں رنگ ورم ہے، جس کو ہم پشتو میں سکوڑے کہتے ہیں اور اردو میں دھات کی بیماری کہتے ہیں۔ دھات، وہ چھوٹے چھوٹے دانے نکل آتے ہیں اور گول شکل میں ہوتی ہے، گول شکل میں، تو اس کو رنگ ورم کہتے ہیں، یہ فنجائی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایتھلیٹس فٹ انسان کے انگلیوں کے درمیان، پیروں کی انگلیوں میں یا ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان یہ جگہ وہ سرخ ہو جاتی ہے، سفید ہو جاتی ہے، وہ درد کرتی ہے، سوجن اس میں ہوتی ہے، تو یہ فنجائی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ سمٹ بیماری خالق ہوتی ہے، پودوں پہ لگتی ہے، یہ پودوں پر لگ جاتی ہے، مثال کے طور پر جوار کا تخم ہے یا گندم ہے، تو وہ کالا ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا فصلوں میں، گندم میں، تو جب گندم نکل آتی ہے تو اس میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک کونپلی نکل آتی ہے، وہ کالی ہوتی ہے، سیاہ ہوتی ہے، اس میں سیاہ پوڑ ہوتا ہے، تو یہ فنجائی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور آخری نمبر پر جو نقصان ہے فنجائی کا، وہ ہے رسٹ، وہ آپ کو ہم جانتے ہیں زنگ لگنا، تو یہ فنجائی کی وجہ سے یہ زنگ آتا ہے۔ تو یہ وائرسز، بیکٹیریا اور فنجائی جو مائکرو آرگینزمز ہیں، ان کے نقصانات ہو گئے۔ پھر انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں ان کے فوائد بھی آپ کو پڑھائیں گے۔ داشو نقصانات دو وائرسز او دا بیکٹیریا او دا فنجائی، ددین بعد میں انشاءاللہ متکاسو سرا ددی فوائد ذکر کو چیرا ددی کی داس فیدمن سیدو نشتا کہ ہاں انسان لا فیدم ورکی پدی مائکرو آرگینزمز کی نداغ انشاءاللہ مگا آئندہ سبق کی ہوئی۔